یا مولوي صاحبانو دوی صرف یو دعوه کوي الله نشته دی نو په دې نشته خو تا دا دعوه وکړه دلیل خو په پیش کا عقلي کنه چې الله نشته مولوي صاحبانو موږ دوی ته څه وایو وجود د الله د ثبوت نه دی وجود ستا د ثبوت دی چې تخپل وجود بغیر د خالق نه پیدا کا څنګه چې قرآن تا باندې اعتراض کړی دی سورۃ طور آیت نمبر 34-35 کې څه وایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ته د بغیر د خدای نه پیدا شوی غزان د بخپل به ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ولې زبانو دلته وجود زمون وجود د خدای خبره نه ده وجود زمون خبره ده چې موږ د ځان دا زمون وجود د خدای په وجود باندې څه کوي د خدای په موجودوالي باندې مولوي زبانو دلالت کوي مولوي زبانو دا څه چا پیدا کړي ما د دنیا ته چا راوسته ما دی به چې ټیک ده د پلار د زوی د پاره علت وي ما د پاره زما پلار علت شو داغه د پاره داغه پلار علت شو داغه د پاره خبره بزی چاته اول انسان دی وایي چې اول انسان د ارتقا په وجه پیدا شوی دی ارتقا د پاره علت څه شو علت پکار دی ګور علت تامه کې سلور خبرې دي مولوي صاحبانو علت فاعلی به وي علت غایب به وي سوری به وي مادي به وي مولوي صاحبانو اوس د ارتقا د پاره علت فاعلی سوکو ما الله شو کنه علت سوری ماده شولا علت غای مقصد څه دی نو د ارتقا سره علت غای نشته مقصد نه دی معلوم به مقصد ژوند کې دا د سر علت تامه کې دی نو خپل د منطق په د اصطلاحات باندې چې راشي هم څه د الله وجود ثابت دی زمنګ نظر د چې ټیک شو زما د بار زما پلار الله شو هغه د بار هغه پلار هغه آدم علی السلام د بار علت څوک دی الله رب العزت دی کته چې الله د بار علت څوک دی نو الله خو په خپل واجب الوجود ذات دی هغه د سره د چاته محتاج نه دی علت چا د بار راځي اکثر ورته موږ محتاج یو کنه اوس یو د بل د بار علت شنو امر الله خو معلول کېدل نشي کچره الله د بار بل علت ګوري هغه د مرشبانو بار ګورا روز موږ دا خبرې کوو چې سنا سستاو زین کیږي بوله صاحبانو دوی چې دا کوم اعتراضات کوي د اول د اکثر اعتراضات د مستشرقین نه دا کړي دا یو اعتراض پکې جواب در کوم دوی پرون مرګ یو د غراولي کو پوسټ وای مسلمانانو همیشه په فلسفو باندې ظلمونه کړی دي سی کړی دي دا د مستشرقین نه د اعتراضات وي پټ کړی دي موږ ورته وایو چې ملحدین همیشه کوشش کوي چې په ست طریقه باندې د اسلام د بدنامولو څخه ذریعہ پیدا کړي اوس په موجوده زمانه کې دوی دا یاره چې په مسلمانانو ظلمونه کړی دي نو دا اسلام چې دی یو کامل او فطری مذهب دی مولوي صاحبانو دې کله هم انسان د علم نه منې کړي مولوي صاحبانو موږ له خود اول نو وضاحت شوی دی چې الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حيث ما وجدها فهو حق بها دا کلمه د حکمت دا علم دا خو د مسلمان د لاس وتل اجتماعي د چرته چې حاصله کا دغه شان د بل حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم بولې اسلام په برکت سره مولوی صاحبانو فلسفه وسکړي دي ترقی نه کړي دا علامه اقبال رحمت الله علیه چې دغه تل ولندل تا واغه چلته دغه قتل بلابېره کې د مسلمانانو فلسفو کتابونو قتل کبھی یہ نہ جواب مسلم د چې بیدا دغه ویل دا اشعار ویل کبھی یہ نہ جواب مسلم تدبر بھی کیا تو نے او کیا گردو تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سردار آخر کی بے ہوئی مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے ابا کے جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ نو دی چې دا کتابونه لیکلي دا د اسلام د اصولو د برکت لیکلي مولوي صاحبانو دلته موږ راځو خپل دغه ته د ملحدینو د فلسفو سره همدردي نشته اصل خبره دلته اوس راځو چې په دې حکمران په دې فلسفو باندې ظلمونه چې شوي دي نو یوازې په فلسفو خو ظلمونه نه شوي دي علماء کرامو ظلمونه نه کیږي همیشه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته زار نه دی ورکړي جنازه د جیل نه ده وتلې دته یو فلسفي خو هغه چې هغه زار ورکړي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په کوړو نه دی والے چې سو ضعیف العمر په دې وخت دا په کوړو باندې والګيږي دا ته تر اوسه پورې څومره علماء کرامو سره ظلمونه کیږي دا څو کوي ظالم حکمرانان دا ظلمونه کوي په موجوده زمانہ کې راشي په موجوده زمانہ کې ډاکټر عبدالقدیر خان سره ظالم حکمرانانو سونه ظلم وکړو چې دنا غجی والا تاسو کې انټرویو ته لوي په خیمانتیا په ژوند کې کوم خبره لري و یا په دې چې مسلمانانو له میټم بم جوړ کو نو آیا دې ډاکټر صاحب سره دا ظلم مذهب کړي کدا ور سره ظالمانو حکمرانانو کړي دي نو د ظالمانانو حکمرانو ذمہوار خو مذهب نه دی کنه د الته ګوري اورپ ته ګوري چې الته غوي کوپرنیکس غلیلو او د قدیم زمانه کې سقرات ته چا زار ور کړیو مذهب زار ور کړیو
ګلیول چا پانسی کړو عمر قید کړو مذهب کړو دوی دا منګ مذهب نه دی کړی یو فلسفي دی ثابت کی چې مذهب څه کړی دله سزا ور کړی دا چا کړی ظالم حکمرانانو ور کړی دي نو د ظالم حکمرانانو ته خو اسلام اصول خود لې چې تبع عدل کې تبع انصاف کې او د دوی د ظلم نه چې دا مسلمانان متاثر شوي دي کاغه فلسفه دي او کاغه علما دي کې د مذهب څه قصور دي ورځبانو په اعتراض په جواب پوه شوي مسلمانان که هغه اهل علم که هغه فلسفه دي که علما دي هغه د ظالم حکمرانانو د ظلم نه متاثر شوي دي نو پته کې د مذهب څه قصور دی چې ته دا په مذهب باندې فټ کې چې وایي مسلمانانو همیشه څه کړي دي یعنی د مسلمانانو نه مراد دوی مذهب اخلي چې مذهب همیشه څه کړی دی ظلم یې کړی فلسفه قتل کړي څنګه چې موږ ورته یو ګلیل کوپرنکس دغه شان کې چې هغه نور څونه فلسفه دي هغه د مذهب حکومت سو د مذهب اجازه دلته مذهب موږ په خپل باندې سيو مظلوم یو موږ لکه چې اختیار راغی او کله چې موږ سره اختیار په خیر القرون کې زمونږ خلفای راشدین هغه وخت خو دې څوک ثابت کی چې یاره څه کړی دي ظلم یې کړی دی لیکن چې کله وروسته ظالم حکمرانان رانه نو هغوی خو هم ظلم کوي تر قیامته پورې به را رواني ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب ظلم وکړو دا خو زموږ په سترګو کې مخامخ خبره ده نو دغه شانته کې نو مذهب